أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين سورة یوسف مکی سورت دے په نزول کې 53 نمبر دی پس د سوره هود نه نازل شوه دی او ترتیب د سوراتونو کې 12 نمبر دی پس د سوره هود نه ترتیبا او نزولا دواړه پس د سوره هود نه دی ربط او مناسبت د دې سورت د مخکې صورت سره په غنو جوهاتو باندې ده یو دا په مخکې صورت کې اخر کې و فرمایل کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من انباء الرسل دا ټول بیانو مونږه پتا باندې د خبرونو د پیغمبرانو نه د واقعاتو د پیغمبرانو نه هغه چې مونږه ستاسو پاغي باندې مضبوطو نو په دې صورت کې واقعا ذکر کوي د یوسف علی السلام چې دام د یو هغه واقعاتو نه یو واقعا ده یا مخکې صورت کې نفی د علم غیب و واقعي د ابراهیم او د لوط علیهم السلام په دې کې نفی د علم غیب ده واقعي د یوسف علی السلام چې یعقوب علی السلام ته د خپل زوی پته نه و یا مخکې صورت کې آخر کې ویلی وتوکل علیه په الله اعتماد وکاو په الله ځان وسپاره الله ستاسو د اعمالو نه خبر نه دی په دې کې وای دا سه اعتماد وکړه ک یعقوب علی السلام چې په الله څنګه اعتماد او توکل کړو یا مخ کې ویلو منګه د ابراهیم علی السلام بیبی له زیر ورک به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب چې اسحاق علی السلام به الله بچی درکې او داغي نرسته به نو سه الله درکې د یغزوی یعقوب علی السلام نو په دې صورت کې د یعقوب علی السلام د زوی او د یعقوب علی السلام واقعا ده د وجنه ورپسې راوړل یا مخکې صورت کې د ملائکه دعا وا رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت رحمتونه د الله دی پتا سو برکتونه د الله دی پتا سو کور والو د ابراهیم علی السلام بیبي او هغه ته دعاګانې کړې وی ملائکه نو په دې صورت کې د هغه دعاګانو هغه اثر خی چې د هغه اثر دا شو چې الله پاک یعقوب علی السلام له 12 زامن ورکړل نو د هغه اولاد تذکرہ کوي یا مخکې د هغه مصائب او د هغه تکالیف بیانو چې هغه د پردو نه راتلل اوس هغه تکالیف بیانای چې هغه د خپلوانو نه په سړی باندې راشي رونو د لاسه ملاو شي یا مخکې دعوت توحید وا په دې کې دلیل نقلی دی په بیان د توحید او پر رد شرک فی العلم او شرک فی التصرف دعوت صورت د دې صورت سلور دعوی دی یو دعوا نفی د شرک فی العلم چې عالم الغیب یو الله دی وګوره یعقوب علی السلام د خپل زوی د حال نه نو خبر او دویمه دعوا نفی د شرک فی التصرف چې متصرف یو الله دی وګوره یعقوب علی السلام هغه سره تصرف نو یوسف علی السلام اختیار نو درېمه دعوا صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم او سلورمه دعوا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علیہ السلام تعالی وی حالک کا حال یوسف چستا حال پشان د حال یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغا
ورونو د کلی نه ایستو کوی ته غرزول او تابم مکی والا د مکی نه وباسي او غار ثور کې بپروته هغه په کوی کې درې شپې او ورځې تیرې کړې وي تب غار ثور کې درې شپې او درې ورځې تیرې هغه چې پلار ته ډیر په خطر او په یراو تبم پلار په خطر او په یری هغه هم د پردي ملک مدینه کې دا په مصر کې آباد شوی او تبم په بل کلی کې مکه مدینه کې آباد شي او هغه لمیرونه په خپل باندې پر باسلیو تانبم مکی والا ما پی غواړي هغه خپل رونه معاف کړیو تبم مکی والا بیا معاف کې حالک که حال یوسف داوله دعوا چې نفي د شرک په علم دا اتم او یولسم آیات کې دویمه دعوا چې نفي د شرک په تصرف دا اتلسم آیات کې شپږم کې سلوختم او 101 کې دریمه دعوا چې هغه صداقت د رسول الله سلام دی هغه دریم آیت او 102 کې سلورمه دعوا چې هغه تسلی د نبی علیہ السلام ته په دې ټوله واقعا کې ده خلاصه د صورت په دې صورت کې اول ترغیب د قران ته او بیا صداقت د قران او بیا د اول نواله تر اخره واقعه د یوسف علیه السلام واقعه د یوسف علیه السلام اول دعوا آیاتونه به تور تمهید دي او بیا تفصیلی واقعه شروع کړي او ان شاء الله درس کې به وضاحت منګه کو واقعا منقسم د 12 مقامات ہوتا دا 12 اسے دا واقعا امتیازات د صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعا د یوسف علیه السلام دارنګي صورت ممتاز ده په بیان د خوب د بادشاہ دارنګي صورت ممتاز ده په بیان د خوب د جیلیانو او په بیان د خوب د یوسف علی السلام او صورت ممتاز ده په بیان د ناجایز محبت د زنانو او صورت ممتاز ده په تقریر د یوسف علی السلام جیلیانو ته او دارنګي صورت کې بیان ده د خلق د ایمان او د شرک چې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون الف لام را الله کویږي په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب المبین د آیاتونه د کتاب دی المبین واضح بیان کونکي مبین لازمی امراضی او متعدی امراضی متعدی واضح کونکي حق د باطل نه او چې لازمی شي واضح دلایل والا ان انزلناه قرانا عربیا یقینا موږ را لېږلې د دې لاره قران په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ قران په عربي لغت او په عربي ژبه الله را لېږلې دی ان انزلناه قرانا عربیا علماء وی د دې آیت نه صفه معلومه شو چې قران په عربی کې دی او څوک چې وایي چې قران کې غیر عربي شته نو د په الله الزام لګاو دروغ جوړ کړل او بعض علما وایي چې غیر عربي ټکی قران کې شته لکه مشکات سجیل استبرق دا سنور ټکی دا غیر عربي دي نو دا غي جواب داري چې دا په اعتبار د اصل که غیر عربي دي خو چې عربیت ترال او د عربو کلام کې هغه استعمال کړل نو دا عربي شو نو اوس دا نه دیږي چې دا غیر عربي شو دا عربي دي ځکه عربي استعمالي ان انزلناه قرانا عربيا یقینا موږ را لېږلې د دې لپاره قران عربي قران په عربي ژبه کې لعلکم تعقلون لعل په معنی ده کې دې د پاره چې تاسو د عقل نه کاروالئ نحن نقص عليك احسن القصص منګه بیانو پتا باندې خسته د ټولو بیانونو نه قصص نه ده قصص بیان قصص او قصص کې دا فرق دی قصص جمع د قصې ده هغه واقعي ته قصې ته وای او دا قصص دی بیان ته وای نحن نقص عليك احسن القصص منګه بیانو پتا باندې خسته د ټولو بیانونو نه
یعنی چې واقعا د یوسف علیہ السلام دا پدې کې ډیر منافع دي. امام علوسی روح المانی کې وایي احسن القصص ذکر چې دې کې دا خی قد افادت انه لا دافع لقضاء الله تعالی ولا مانع من قدره، چې د الله د قضا څوک د پکون کې نشتا او د الله د تقدیر چې کوم نه څوک معنی کول کې څوک معنی او معنی کون کې نشتا. انه لا دافع لقضاء الله ولا مانع من قدره، د الله د قضا چې د څوک دافع نشتا او د الله د تقدیر څوک معنی نشتا ره. دا ته معلومه شو انه اذا قضى الانسان بخير ومكرمه، کله چې الله یو انسان له د خیر او د عزت فیصله او اراده وکي نو فلو ان اهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا، کله ټول عالم خلق راغون شي او دا د پکې نو د دې په د پکولو قادر نه وي. یوسف علی السلام له الله عزت ورکاو، د ټولي دنیا خلق هغه د راغون شي د عزت دیوالی نشي غسته دي. ورونو اول خلاف شروع کو خو هغه هیڅ مونږ کړل. او بل دا چې حسد سبب د خذلان دی، چې چا حسد کړي ری الله شرمولی دی او الله ذلیل کړي دی او سبب د نقصان دی. او صبر چې دی نو مفتاح الفرج، دا د کامیابی چې دی نو چابی ده. الله چې چا صبر کړي دی نو الله ور باندې راحت او خوشحالي راوستي ده. لکه یوسف علی السلام تکلیف برداشت ک صبر یو کو حکومت ول الله ورکا او نور داسې به شمار فواید دي. زکه دیتا احسن القصص وای نحنو نقص علیک احسن القصص، منګه بیانو پتا باندې خيستر ټول واقعاتنا یا د بیانونو نبی ما اوحینا الیک په سبب داږي چې وਹੀ شروع کړي د منګه تا هاذ القرآن د دې قرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، او یقینا ویت مخک د دین خامخا د نا خبرنا. نو دا صداقت شو کنه تا ته پته نه و موږ د توحید راولېګل. اذ قال یوسف لابیه، دا تمهید دی. کله چې یوسف علی السلام خپل پلار ته یا بته زما پلارا انی رأیت 11 کوكبا، یقینا مالی دلی دی یو لستوری والشمس والقمر ونور سپوږمۍ رأیتهم لی ساجدین، لیدلی دی ما غیلر ما تسجده کون کی. انی رأیت 11 کوكبا، دا وړو کې الک دیلا اخو به ولید و انی رأیت 11 کوكبا، ما ولیدل چې دنو یو لستوري او نور سپوږمۍ ولیدل ما غیلر ځان ته سجده کون کی. په خوب کې نور سپوږمۍ ستوري لیدل، نور اشیاء لیدل. دینه دا معلومه شو چې خوب دا شتا او د خوب تعبیرم شتا. په احادیثو کې راغلي دي، یو روایت کې راځي چې خوب لیدل د نبوت شپږ سلويختمه حصہ ده. یو روایت کې راځي د نبوت او یایمه برخه ده. یو کې راځي سلويختمه برخه ده. یو کې راځي 9 سلويختمه حصہ ده. یو کې راځي 50مه ده. یو کې راځي 6مه ده. یو کې راځي 4 سلويختمه ده. مختلف روایات دي د رسول سلام په باره د دې کې چې خوب د نبوت سویمه حصہ ده. د سند په اعتبار صحیح روایت دا دی چې خوب د نبوت 6 سلويختمه حصہ ده. خوب د نبوت 6 سلويختمه برخه او حصہ ده. او داغه وجه دا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د نبوت نه بعد زندگی چې وا نو هغه درویش کاله وا. سونه وا درویش کاله کې په د اولنو شپږو میاشتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خسته خوبونه لیدل شپږو میاشتو کې. او هغه به داسې راتلل چې خوب به ولید داغه تعبیر به داسې لکه رڼا د سبا په شان راته صفا.
نو شپږ میاشتې نبی علیہ السلام به ښکلي خوبونه لیدل. نو د درویشو کالو شپږ څلوېښتمه عیسی هغه چې دی نو شپږ میاشتې جوړېږي، ځکه درویش او درویش څومره شو؟ 46 شو. 23 او 23 نو 23 سال دی، او چې په دوی تقسیم کې شپږ میاشتې کې نو دوی دا څو بشي؟ ډبل 23 بشي کنه. نو ډبل 23 څونه جوړیږي؟ 46. نو خوب د نبوت شپږ څلوېښتمه برخه په دې اعتبار ده چې نبی علیہ السلام شپږ میاشتې صرف خسته خوبونه لیدلی دي. نو دا روایت سندن صحیح دی، او دې ته نږدې بیا او یا والا روایت دی، او دا چې مختلف روایات راغلي دي نو دا په دې اعتبار باندې چې په مراتبو د خلکو کې فرق دی. څوک ډیر باطن صفای نو داغه خوب ډیر نبوت ته نږدې، چا باطن ګندې لري شي دا غینا داسې. یوسف علی السلام خوب ولید، او په خوب کې ولیدل چې ما یو لستوري او یو نور او یو سپوږمۍ دا خپل ځان ته په سجده باندې ولیدل. نو یعقوب علی السلام خو پیغمبرو د خوبونو په تعبیر پویده، هغه پوه شو چې دا خو ډیر الله یو ډیر لوی مقام او مرتبه به ورکړي. نو هغه ته وایي چې بچي خوب خو دی ولیده، خدا به خپل ورونو ته نه وایي، ذکرونه دي خو مرتبه کله کله د انسان رونم نشي برداشت کولای، دا باغی ته نه وایي، دا ځان سره وساته. یعقوب علی السلام پوه شو چې الله بدل یو مرتبه ورکړي. دا یو لسرونه زکه د یعقوب علی السلام ټول زامن 12 دا یو لسرونه او دا پلار او مور دا نور سپوږمۍ پلار او مور شو. دا به ټول د تابع او د په حکم باندې یعنی د ته سجده لګي. نو دی وجنه ورته ویل چې دا خو برونو ته نه بیانې. یا ابتی کله چې یوسف علی السلام له به خپل پلار ته اذ قال یوسف، عمر دغه وخت د یوسف علی السلام 12 کالو، او علماء لیکلی دي یوسف یا خو لفظ عبرانی دی او یا لفظ عربی دی. که عربی شنو اسف په عربی کې حزن توای، خفغان تا، یا اسف علی یوسف. اسف ویلے کی خفغان او پریشانی تا، او اسیب چې دینو په عربی کې عبد او غلام توای. نو یوسف علی السلام کې دا دواړه خبرې وي، خفغانمو ځکه چې د پردي په کوی کې سړې پروتي او خپل ورونو غرزولې، نو داغه پړه کې بس تیریږي. او د پردي په ملک کې سړې بادشاہ می خدا غزل خوشاله نه، نو د بل په ملک کې به یوازې چپلارې نه، مورې نه، رونه نه، خويندې نه، او یوازې یو سړی، او بیا امتحانات هم داسې چې جیل کې هم پکې پروتي. ما به څومره د پریشانۍ واخو. نو یو خوا خو غمونه او پریشانۍ وي، او بل خوا د عبد معنا ده. نو یوسف علی السلام د غلامۍ په نوم په یو بل خلکو خرڅوم. نو دا خبر هم داغه په باره کې و، نو ځکه ورته یوسف وایي. تفسیر مواهب الرحمن لیکلی دی په یا کې اشاره ده یسار الملک تا، یعنی یوسف علی السلام ته حکومت په اسانۍ ملاو شي. واو کې اشاره او وضاحت الوجه تا چې مخې لکه زلیده. سین کی اشاره ده الی سر غیبن، د خوبونو په تعبیر به پويږي. او په فا کی اشاره ده الفوز بالعهد، کامیابی په خپل لوز او وعده باندې چې دا به کامیابی. کله چې یوسف علی السلام خپل پلار ته پلارا مالی دلی دی یو لستوري او نور سپوږمۍ لیدلی دی ما غیلره ماته سجده کون کی. قال اغوی یا بنی بچوڑیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، مبین و خوب ستا پرون ستا باندې، فیکیدو لک کیدا، پس چل بجوڑ کستا خلاف چل. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان دے د انسان د پاره دشمن ښکارا. بچی طالب اس چل جوړ کی او خوب مبینوا. دین معلومه شو چې خپل خوب دی ولیدا، نو ځان سره وساته. که هغه چاته بیان کی چې تعبیر د لوباسي وډه راخه کنه، نو هر چاته منیغ نیغ کوا ولی چې غیبه سره حسد شروع کی کنه. وکذالک یجتبیک ربک،
ويعلمك من تأويل الاحاديث دارنګي غورکی تعالی رستارب یجتبیک ربک غورکی تعالی رستارب ويعلمك خودنا کیتا تمن تاویل الاحاديث د تعبیر د خوبونو نا تا الله د خوبونو په تعبیر خبرې او پورا کوي الله نعمت بل پتا او پال د یعقوب علی السلام لکه څنګه چې پورا کړو د لره اعلی ابوي کا استا په پلارانو من قبل په خوا چې ابراهيم علی السلام او اسحاق علی السلام دې ان ربک حکیم علیم حکیم یقینا رب ستا په یده پاغه چې تعالی کوم مقام در کوي او حکیم په دې کې د الله حکمت دې لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين اوس دې زینا تقسیم شروع کړي د واقعې د یوسف علیه السلام دولس مقامات ته اول مقام د دې زینا تر 13 آیت پورې ده پدې کې داخلي چې دیرونو څنګه یوسف علیه السلام په چل ول باندې د پلار نه روان کو بویته لقد كان في يوسف فتاخي سرشتده په بار د یوسف علی السلام کې او اخوته او داغه درونو کې آیات للسائلین نخد قدرت د الله د پاره د تپوس کوونکو یا خود دینه مراد مکی والا دي چې د الله د نبی نه تپوس کو چې د بنی اسرائیل خو اصل وطن شام او د شام نه څنګه مصر ترالل نو دا واقعا د دې ځنه چې یوسف علی السلام راغله او هغه پس یعقوب علی السلام او زامن رالل او په مصر کې آباد شو بیا او یا سائلین نه مراد تحقیق کون کی دي چې څوک د یوسف علی السلام په واقعا کې تحقیق کوي او عبرت د پاره ګوري نه یې د پاره ډېری نه خېدي یوسف علی السلام ټول رونه دول سوخان سره د یوسف علی السلام اذ قالوا کل چوی دی یوسف خامخ یوسف علیہ السلام واخوه دا غرور احب الى ابینا منا ډیر محبوب دی زمنګ پلار ته زمنګنا واخوه وای دین دا معلومه شو چې دا یوسف یعقوب علیہ السلام بچی دا ټول یوی خزینه نو زکه وای چې واخوه کنا یوسف او دا غرور زمنګ دی پلار ته محبوب دی دا دوه د یو مورو اصل کې قرطبی لیکلی دی د یعقوب علیہ السلام بچی چیو دولسو یو روبیل دا پکې مشرو دویم شمعون دریم لاوی سلورم یهوذا پنځم زیالون او شپږم یسجر دا د یوی مور اولادو د دې د مور نوم لیا بنت لیانا دا د یعقوب علیہ السلام د ماما لوروا دو د یعقوب علیہ السلام وینځي وی د یوی وینځي نه سلور بچی پیدا شوی دي دان نفتالی جاد او عاشر نو نا صدوی وینځي وی نو دو د یوی نه دو د بلې نه سلور بچی د دواړو وینځو نو دان نفتالی جاد او عاشر او بیا چې لیا کله وفات شو اصله خزه نو بیا د هغه بل خور په نکاح واغست راحیل نو مداغي نو داغی دو بچی پیدا شو یو یوسف او بل بنیامین دا یوسف او بنیامین دواړه د یوی مور دي دام د یعقوب علی السلام د ماما لور و داغی بل خزه خورې و او دا نور شپږ ورونه د یوی بل مور دي دا دواړه زنانه خپل مینس کې خويندې وي خدای د وفات نه پس بیا یعقوب علی السلام د بل خورې واغسته او سلور بچی د وینځو نشو نو دا ټوله دولس بچی شو نو دی یوسف او بنیامین علیهم السلام دا دواړه د یوی مور او دا کشرانو نو دی ویل چې یوسف علیه السلام او دا غرور احب الی بنا منا ډیر محبوب دی زمون پلار تا زمونګنا ونحن عصبا او منګ چېونو یو لوی ډلیو ان ابانا یقینا زمون پلار لفی ظلال مبین خامخا په خطا اختیار کې دی معنی ته ګوره لکه ګوره خام دلته د زلال معنی دا نه چې گمراه دی نعوذ بالله چې پیغمبر ته گمراه وي خو کافر شو کنه ان ابانا لفی ظلال مبین لفی خطا مبین یقینا زمون پلار خامخا په خطا اختیار کې دی زکه چې دی منګ تکړه یو کار کو کسب کو منګ سمینه نه کوي او د یوسف سره مینه کوي او دا غدرور سره
دا خنه کوي وي نقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا مشوره وکړه چې یاره اوس د یوسف دا مینه به د پلار د زړه نه څنګه وباسو نو ویل که چرته د یوسف دلته ناستی پلار سره موجودي خو کومنګ هر څومره پلار ته وایو چې داسې مکوا خو زمون کله منو نو راشي د یوسف ته لري کوي نقتلوا یوسف وجن یوسف علیہ السلام مړې کوي او اطرحوه ارضا یو غرزوي وشړې دی لره یو شاړې زمکې ته یخلو لکم وجه ابیکم خالی بشي تاسو د پاره مخ د پلار ستاسو وزګار بشي تاسو د پاره توجه د پلار ستاسو وتكونوا من بعده قوما صالحين او شیبه تاسو پس دا غنان قوم نیکان یعنی الله ته بیا توبه وباسي نو وای دوه خبرې دي یا راځي چې یوسف مړکو نو بیغمه بشو او یا دا چې دا یوسف چې دی دا یو شاړ ازمکه کې پرې وګرځوي لري بوزي چې خپل کور مرته نه معلومه په بل طرف باندې لاړ شي قال قائل منهم ویو تند دینا یو ور پکې ویلا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف لا رازک چې انسان وجل خاص کر د مسلمان وجل دا خډیر لوی ګناه ده نو وجنینا والقوه فی غیابت الجب وغرزوی دلاره په هغه کوي غیابت هغه کوي ډټ کې الجب چې کچره غیابت چې دنه پکې تیاری او تیار پاره کوي کی چې هغه مینس کې لاندې ډډي دا پاندونه منډونه وتره ورزيدلی کنه نو لاندې کولاو شوی نو دا ډیر خطرناک کوي او جب لیکي هغه کوي ته چې هغه کچي په خواني کویان بدلاسو کنه یو ځل منګ یو د لاور کې یو ځکیو زمون کویو هغه ډیر خطو هغه زه اوچته نو کوی په ډیر لاندې انو زما پلار ډیرو کسانو ته وی دا کوی را صفاکۍ او را صفاکول غواړي کې سو کو شو چا متغاړه نه کوي خدا ما ته زور کوزیګم ما ته ته بنه کوزیګم نه زور کوزیګم زور کوشو ما هغه تر هغه وخت پورې ال تناستو دا ذکر له زور ور کړوي کوی په چې تور پرې نوځي چې ډډو لاندې کنه هغه کوی لاندې د سیو چې خطر بارنه ورتلینو مطلب سړی به یو خو بل خو خپې لګې دی کولاو دومره پاټ کو باندې وکاتتلی لاندې بیا دومره چې لاندې بری هر څومره د الله سکولاو کړو یو بل خو باندې لګېدل یعنی دومره نوینس کې ډډو نو غیابه هغه کوی ته وای چې هغه پاندونه کړی او هغه ورغورځېدلی لاندې شګي اکثر نو هغه کوی ورغورځيږي نو روبو سره چې وکاو کته کیږي او برکیږي هغه په خوځي نو ځان ته پاند کوي نو هغه ورغورځيږي نو دنه پکې بیا هغه تیار کې څه شي نخکاری چې پټ پکې څوک ناست مینه ته نه او جب ویلې کیږي کچا کویتا الوالقوه فی غیابت الجب وغرزوی دلره پاغي کوي غیابا چې هغه تیری والا د معنا غیاب ډډ الجب کچا جب هغه ته وي چې هغه د غاړې سندې پخې شوی نه یلتقطه بعض السیاره راوچت به کې غیلره بعضی قافلې والا ان کنتم فاعلین کې تاسو دا کار کوون کې اصل کې د دې د زین اخوا شار بیابان کې یو کویو لري ویغه کوی کې به وګرځو چې هغه خلاندې ډډ ډېر خطه بشینه ته لاندې به پکې ناس نو چې کله سو قافله راشي کاغار سو ورځ بعد رااله نو قافلې به د سوي چې هغه براتلې نو ځان سره به وبو دغه کوی نه وړلې ځکه چې بیا بلاره کې وبنه ملاوي دي نو چې وبو دا تبرال نو الکه ورشي یو کس د لوخي موخي راډه کې د کوی نه تازه وبراوړی نو قافلې والا چې کله بوکور کوزه کی نو دې به دغه بوکی په ذریعہ راخیږي چې خراخته نشي نو چې قافلې والا راوچت کی نو بس هغه به رضان سره بوزي چرخ وای بوته موږ به اخلاص لری به هغه بوزي بیا اوچت به کې هغه لره بازه قافلې والا کتا سودا کار کون کی قالو نو دیوی یا ابانا اے زمنګ پلارا مالک صد تعالی لا تمنا علی یوسف چتا مانتګر نګر زمنګ یوسف علی السلام و انا له لناصحون یقینا موږ د پاره خامخا خیر خواهان یو د دې آیت نه دا معلومیږي چې دې فیصله خدا وکړه چې بس بوزوی او شال کوي کې به غرزو
یعقوب علیہ السلام خوال رالل مالک لا تأمنا غتوی سری تعالی چې تمنګ امانتګر نه ګرځي. معلومیږي چې یعقوب علیہ السلام دا زوی دې سره باندې پرې خدا ځکه وته وی چې مالک لا تأمنا علی یوسف او دا یعقوب علیہ السلام ولی نه پرې خدا یا خداوا چې دې زامنو به تډیر په ښه نظر نه کتل دی یوسف علیہ السلام ته د نورونو به ته نه کتل نو هغه سره ځکه نه لګ او یاد او چې مینه وسره ډیر وا وې دې بستړې شي د ته تکلیف ملاو شي نو نه به لګا غي سره ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ولګ دلر من سره سبا يرتع چې سکو کی ويلعب لوبيو کی رتع اصل کې سریدو ته وای نو سریدل څنګه ساروي چې کله ته په اخرو تړو غیا ول راوړي نو بیا کداغه خوخه یو کني خوشون پکې وای او خوري او چې کله ته پریدي پرای نه زی نو د چې کم ځای نه خوخه څکو کی او چې نه مخکې لاړ شي بل ځای نه څکو کی بل ځای نه وکي نو درت عیدا معنی ده چې په خپل سر باندې بزان له بوټونه میوره شو کوي چې کمه خوخه یا غبره شو کوي او هغه بخوري يرتا چې سکو کی معنا و سریږي په خپل خوخه باندې میوي راو شکي ويلعب لوبيو کی وإنا له لحافظون یقینا من دل رخام خاصاتن کیو من به حفاظت کو الک دا خود پیغمبر علی السلام بچی یعقوب علی السلام څنګه وی لوبیو کی نو جواب د لوبونه مراد مباح لوبی دي مباح لوبی جائز دي کنه قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به اغه ویلا یقینا زچیم نو خامخ غم جنې مال ردا چې بوزي بتا سودلرا واخاف اياكله الذئب او زيرګم چې وبخري دلرا شرمخ وانتم عنه غافلون تاسو بدن خبرې اسنه چې شرمې خدمات کی تاسو خو زنګل لځئ زنګل کې دا وړو کې دینو شرمخ بيدنه او چې مات به کی علماء لیکلی قرطبی انما خاف الذئب لانه اغلب ما يخاف في الصحاري یعقوب علیہ السلام د شرمخ نزک یریدا چې عام طور په زنګلو کې او په شاړو کې شرمخانونه یری نزک ورته ویلا قالوا ندی ویل انک له الذئب کچرته خړدل شرمخ ونحن عصبه او من یو ډله یو جماعت یو ان اذا لخاسرون یقینا من په دغه وخت کې خامخا د توانیانو نه یو من دا یو لسرونه یو بغیر د یوسف علی السلام نه خو بنیامین ځان سنو بوله لس شو وې دی بالو وی بیا کنه وې منګه دا لسرونه یو څنګه موږ نه چې د یوسف علی السلام شرمخ خوري مخ بغت توان کیو بیا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب فلما ذهبوا به هر کله چې بوت د یوسف علی السلام لرا دلته جواب د لما محذوب د مدارک وای ففعلوا به ما فعلوا من الاذى وای پلار کې چې کم تکلیفونه و ترسول نو هغه ورته ورسول قرطبی لیکلی دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام هغه ور سره را روان شو وای چې تاسو وای نو زړه نو خو دې زامن ډیر مجبور کړ نو یو ځای پورې و سره مزل وکړو د یو تویزه ته واپس شوس نو هغه ته روان شو او کله چې هغه ور سره نو د یوسف علی السلام ته یو ته یلکه د به ګور نستړې کوي خیوي مال پوګرا سور شو بل زما پوګ سور شو او دا مینه محبت ور سره کوي او هم دا شی اخرى واخرى یعقوب علی السلام له تاثر ور کوي چې ګنې مون خو سره ډیره مینه کله چې هغه ودرې د روان کا تر سوچ هغه تخکار کېده خو سيو چې داغه دسترګې را پناه کا نو دوګې نظم کې تر اخلاص و استاد الله زمنګ دا ټول کور روان دي او پلار تا سره ډیره مینه کوي یو وی او بلې وی په والو پټکولو په لاتو باندې پستړی شو نو یوسف علی السلام ډیر خراب کډيري وو واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب او بیا راجم شدا چې غرزه غلره پغی ډټ کوی کچکی واو حینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا نو وحی وکړه منګه غتا نو پیغمبر خدای نه دین څنګه وته وحی وکړه د خلا وړو کې دی پیغمبري خو بسل وختم کال ملاویږي شاول الله رحمت الله علیه وی دین مراد ارحاس دی چې پیغمبرین مخ کې انسان ته وحی کی یا معنا وحی مخکې د وحی نه چې دینو ورته الله اړه کې واچول واو حینا الیه اړه کې واچول منګه غتا یا ارحاس متوکل لتنبئنهم بامرهم هذا
چې خامخا خبره به تدی لره پکار د دی کې چې دارې یوسف پریشان کېږه ما یو ورځ براشي او داورونه به بیا تا ته محتاج شي او بیا به ته دا خبره ور یادې چې یادوم شي چې تاسو ما سره څه کړو او بیا هم شو داسې اخر کې خامخا خبره به تدی لره پکار د دی باندې چې دارې وهم لا یشعرون یو معنا او دی نه پیدل چې د تمنګ وਹੀ کولا دا صرف یوسف ته پته لګی دا علیه السلام رونو ته دا پته نه لګی چې وਹੀ ورته کیږي یا وهم لا یشعرون دی نه پیدل په مرتبه د یوسف علیه السلام دی ته پته نه و چې دا څومره لوی هستی ده او موږ سره دا ظلم کوو د مرتبه ورته کله معلومه و ازاعونی و ای فتن ازاعو یو غلام ډیرو خيارو او مالک په بازار کې خرڅو هغه بچ غواله ازاعونی و ای فتن ازاعو زی برباد کړم زما حیثیت برباد کا سخسته ځوان دی خلکو برباد کا په قدر نه دی خبر د یوسف علی السلام مرتبه ورته نو معلومه پوښوي وهم لا یشرون دی نه پویدل په مرتبه د یوسف علی السلام یا بل معنا وهم لا یشعرون لتنبئنهم بامرهم هذا خامخا خبره به د پکار د چې داده وهم لا یشعرون دی بنه پیجنی تعالی رچ تګری یوسف دی بزلکم دا ناراضی چې دا زمونږه غرور دی وجاءوا اباهم عشاء يبكون رالل د ماسختن په وخت کې خپل پلار ته رالل پلار خپل ته د شپې د ماسختن په وخت کې يبكون چې جړای کولا جړلې یوسف علی السلام کوی ته وغورځو وای چې دغه بس لري کا اوس پلار ته وسبانه کو نو یې له سبانه جوړاوله نو باندې دا جوړ کړه چې ټول باور شنو بس ګور په جړا بشي ټول بجاړي او پلار ته وای چې موږ نه یوسف علی السلام شرمخ مات کو بس او کمیسه د یوسف علی السلام نه استلو او هغه د زنګلی اوسې یا د یو چیلوکې لال کداغي په وینه باندې سور کا او دا وګور ټول کمیسه په وینه سور دی او د یوسف علی السلام کمیس ته پلار لوي وړ چې داغه یقین راشي چې او یوسف علی السلام رښتیا شرمخ مات کړي دي او قرطبی لیکلی دی و یوسف علیہ السلام چې کله کوی ته ورځو نو یوسف علیہ السلام ورته وی چې کوی ته ورځو نو هغه به دغه سره لاسونه کلک کړل دی خونو سره نو وای د یوسف علیہ السلام لاسونه وتړل او اول داغه نه کمیس وېسته نو یوسف علیہ السلام ورته وی چې دا کمیس را نه ولي وباسي کزه ژوندې منو دا به زما کمیسي زکه بربند بسړې څنګه ګرځي او کچر ته پرې کوی کې مرشم نو دا به می کفنی کنه دغه شان بسنګ پروتین دی کې به پروتین مدا به زما کفن شي خدای ورته کمیس پرې نه خدا د دې د پاره چې پلار له بدو کپ دې کمیس ور کوي نو وجاو اباهم عشاء يبكون رال خپل پلار ته د ماسختن په ټیم کې چې جړلې قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وې دې چې زمونږ پلار یقینا مونږ تلیو د یو بل نه مخکې کېدو په منډو کې او پرېخو مونږ یوسف علی السلام د خپل سامان سره فاکله الذئب نو پسو خوړه اغلره شرمخه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين نه ته تصدیق کوونکې زمونږ د پاره اگر کومګ رښتینی یو ګوره د دینه دا خبره معلومه شوه چې کله کله د یو سړی په جړا باندې دوکه کوي ښه اسه د مکر اوف کې براته یي خو ته په دې دوکه نشي د یوسف علی السلام رونا ظالمان هم دي او جاړیو ما کله کله ظالم سړی په جړا شي او ما سره داسې داسې کیږي نو ته به چې دا به جوړ رښتیاي او چې تحقیق کې به ظالم د دې وجه نا علماء لیکلي دي قرطبی لیکي چې فی هذه الآیه دلیل فی هذه الآیه دلیل على ان بكاء المرء لا يدل على صدق مقالته یا مقاله په دې آیت کې دلیل له په خبره چې جړا د یو سړی د هغه په وینا پرشتنوالي دلالت نه کوي وای کې دې شي چې دا د هغه یو تصنعي علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دي زاد المعاد کې وای جړا په ګڼ قسمه د لس قسمونه هغه د جړا را نقل کړی دي اره جړا یو شان نه یو د بکاء الرحمت والرقه د رحمت او د نرم دلی جړه
یو سړی باندې دړه خوږ شي او لکه اوس ته د یوسف علیه السلام واقعه اورې او د سترګو نه دې اوښکې روانې شي دا د هغې رحم جړه بل جړه د بکاء الخوف د یری جړه چې یو سړی باغه باندې یره راشي نو د یری نه په جړه شي ماشوم باندې چې لږه غوسه وکړي نو تا به سپېړم نه ورکړی په جړه شي ولې د یری ته یې دې خوا راشه هغه پرېږ شي په جړه شي کله چې دی نو بکاء المحبت والشوق د ډیر محبت او د شوق د وجې نه سړی په جړه شي محبوب چې محبوب سره ملاو شي نو ډیر خوشحاله شي نو په جړه شي بله د بکا د خوشحالۍ یو انسان باندې الله خوشحالي راولي نو دی وایي یره د دې قابل نه یم چې دا کم انعام الله په ما وکړ نو ډېر خوشحالۍ نه وجاړي لکه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ السلام ورته ویلي الله ما ته وایي چې ته ابی ته قرآن واوروه ووایه ویا الله سمانی لکا اے د الله نبی الله زما نوم چې دی نو تا ته یاد کو یاو نو د کعب رضی الله عنه ابی ابن کعب په جړا شوی ښه الله زما نوم یاد کړ د ډېرې خوشحالۍ نه وجړل بله جړه د جزا د تکلیف وجړه چې سړی باندې دردونه ډیر شي که نه بدن یې خوږېږي زخم یې خوږېږي پریشان نو بس بیا دی په جړه شي خپې ماته شي لاس یې مات شي نو د هډوکي درد ډېر ناکاره نو دی په جړه شي بل قسم جړه ده د حزن غم په انسان باندې غالب شي پلار یې مړ شي بچی یې مړ شي رور یې مړ شي بل رشته دار مړ شي نو دی وژاړي بل جړه د بکاء الخور والضعف چې انسان کې کمزوري راشي بدن کې نو بعض انسان بیماری کنا ته پلان کې خانه څنګه نو دی په جړه شي ولی چې داغه بدن کمزور شي طبیعت مسره دغه شانه کمزور شي ناسا په جړه کې بل جړه د منافقت د منافقت جړه دی ته وي چې د سترګو نه اوښکې رواني او زړه خان دي ښه خوشاله دا د منافقت جړه ده بل جړه ده بکاء المستعار والمستاجر چې یو سړی په سوال باندې راولي یا په پیسو راولي چې زما مړی پسې وجاړه نو هغه پیسو د پاره جړه کوي لکه پخوا به جاهلیت کې خلکو په پیسو باندې ویرګرې ښځې راوستې او هغې به هغه مړی درونه و په جړه باندې بله جړه د موافقت ده موافقت جړه دی ته وایي چې تا ته پته نشته خو یو بل کس په جړه باندې ویني او ته مو سره په جړه شي د هغه د وجې نه ستا د سترګو نه مخکې ځي دا 10 قسمونه دي د جړه نو دا ټوله جړه یو شانه نه نو یو جړه د منافقت هم ده چې خوله کې په سترګو کې اوښکې دا روانې دي وړه کې دي ښه خوشحالي نو دی رالل خپل پلار ته د ماسخوتن په وخت کې ژړلې وایي زمونږ پلاره تفسیر سراج المنیر لیکلی دي یو ښځه شریح رحمت الله علیه ته راله فیصلې راوړه رپورټ یې کو نو هغه ښځه په ژړا شوه نو امام شعبی سره ناست دی ویا ابا امیہ دا کنیه و د قاضی شریح ډېر هوښیار قاضي و ای ابو امیہ صاحبه دا ښځه نه ګوري چې جاړي دا جوړه ډېره مظلومه ده دی دا کیس وګوره چې څه مسله ده نو هغه ورته ویل چې داسې یک طرفه فیصله زه نشم کولی کله کله یو انسان جاړي او ظالم ومي نو هغه ویل دا لا څنګه چلې چې جاړي هم او ظالم ومي وی قرآن کې د دې نمونه شته که نه د یوسف علیه السلام رونه جاري هم او ظالمان هم دي ویا دا خبره اوس صحیح ده رالل د خپل پلار ته د ماسخوتن په وخت کې ژړلې وایي زمونږ پلاره انا ذهبنا نستبق موږ تلو چې منډې موالې او پرېښی موږ یوسف علیه السلام د سامان زمونږ سره پسو خوړه هغه لره شرمخ وما انت بمؤمن لنا یعقوب علیه السلام دا نه منل وای نه ته تصدیق کوونکې موږ لره اگر کوي موږ رښتینی قرطبي لیکلي دي والله اعلم وای دی چې کله وردننه شو کنه په دې ورځې ناوخت هم کده قسطه عشاء انته کې قرآن وای نور کله به مازیګر په کور کیو او دا پیر نتل زر وای چې د ورځې را باندې پوه نشي چرته نو ماسخوتن تیارې کړله او یعقوب علیه السلام پریشان دی کله کور نه راوځي او کله دن نشي چې زامن میثار دی خدای چې څه چل بشوي پریشان دی کی رالل چې کله رالل ماسخوتن ټیم دی نو یعقوب علیہ السلام ورته وی چراله وی شیاو چې څنګه وردن نشو نو په جړا شو نو یعقوب علیہ السلام سوچ داري چې غړي بي زیبت شرمخ ماتي کړي یا بس چل شوی چا وسره جنگ کړي وی ولی نو یعقوب علیہ السلام چې وکتل یوسف سره نخکارا کېد وی اے نه یوسف څه شو
نو دی ورته وایي چې انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. چې څنګه دا وی نو بس एकदम یعقوب علیہ السلام پریشانی د لاسه بیهوش شو. وای دی ولا سو کلاس مګي سو خپې مګي هغه بیهوش دی. اخر وبې په د پاسه ترمکا کړي. دارونه یو بل ته وای چې ظالمانو غټ ظلم وکړ. یو مرور د ملک نه روکا بلم پلار چې د خپل لاسه مړک. بس دا خو زمنګ د لاسه پریشان شو. نو دی پریشان دي او پلارم بیهوش دی. دی کې یعقوب علیہ السلام په هوش کې چراغ هغه نه منل. هغه ول زما ضمیر دا نه مني چې زما زوی له شرم خوخري. حالته غزل مطمئن په دیو مکنا چې دا خيسته خوب لیدلو. هغه ول چې دا څنګه کې دی شي. نو دی وته چې ته زمنګ تصدیق نه کې اگر کومنګ رښتینیو وجاءوا على قميصه بدم كذب وسنخ نشتا. نو دی نور نخ مخ خو نشتا. راتلو کړل دی په قمیص د یوسف علی السلام باندې په ویني دروغجنې باندې قمیص په وینو لړلې وې دا وګوره دی قمیص دی. یعقوب علی السلام چې قمیص واغستا دی دا قمیص دی لوړو چې موږ په دې باندې خپل ځان صفایو کو چې او شرم خړلې دا وګوره دی قمیص دی. هغه د دې د کذب علامه وګرځیدا. وې تاسو راکې قمیص چې قمیص ته واغستا ولاوي کوي کته نو په قمیص کې چرته داغ نو سورې نو شلیدل چرته نو صرف په وینو سورو. نو یعقوب علیہ السلام ورته وی چې دومره خيار شرمخ په کم ځای کې دی چې هغه د اول زماده بچینه روغ رمټ قمیص لري کی او بیا ری پاغه شروع کې وغه د مات کی. وای ک چرته د زما زویبانه شرمخ حمله کوله نو چې داغه بدن خوړه او تاسو ټوټم مال رانه وړ کنه انو پکار دی چې دا قمیص هم ټول شلیدل وکنه. نو کمی څنګه روغ پاتې شوې دا تاسو چل کړی دی او نو خو پته و چې د زمانو ته ارادي خې نه وي. قال بل سولت لكم انفسكم امرا هغه بلکې خيسته کار کړی دی تاسو نفسونه یو کار فصبر جميل په زما کار د صبر خيسته والله المستعان على ما تصفون. الله نه امداد غوښته شي پاغي چې تاسو بیانوي. فصبر جمیل بس صبر وکوم. صبر جمیل دی ته وی چې مخلوق ته پکې شکایتونه نه بس الله ته جړاو پر یادي. وجاء سياره فارسلوا واردهم دلته خو په کور کې غم جوړ شو. بس اوس په دې زیاده واقعات ودرېدا. آلته د یوسف علی السلام حال شروع شو. یوسف علی السلام په کوی کې درې ورځې او درې شپې تیرې کړې. په دې کې قافلې والا را روان دي پلاره. یوسف علی السلام چې کوم کوی کې پروت نو هغه خلک ولېګل چې موږ له وبره وړي. نو چې کس لاړ نو چې هغه بوکور کوزه کړه نو بوکا درنه وا وي تا څنګه چللې چې بوکې راوچت کړه یوسف علی السلام سره خته نو هغه راوچت کړه. نو یا بشرا هاذا غلام یا خو بشرا دغه مرګري نو دوه کسان راغلي وغه ته وي چې الکه بشرا دا الک می ومنته یا بشرا معنا ای زیریا هغه مرګري له زیره ورکه او یې بشرا د کور والا نو ماغي ته وي چې مالکم انت. وجا سیارتون اوس دې زیره د مقام یو اجتماعات پورې دی کې دا وي چې یوسف علی السلام د کوی نه څنګه راوته مصر ته څنګه لاړ را لقافلا ان قافله والا د شام نه مصر ته فارسلوا واردهم پس ویلېګ واردهم وبورالون کې خپل فعل دلوان کوزه کړبوکا. قال یا بشرا نو زیریا یا دا مرګری نو مې اے زیریا هاذا غلام دا الک دې واسره بزوا دو معنا غانی دي. یو عام معنا دادا یو معنا وې دارونه التو او دی یو مشرور بوله ډوډۍ راوړه وخت ته به ورغزارله چې لګي منډ نشي او قافلې والے بوزي چې دا کله راشي. نو دی التو چې کله غیر او چت ک کنه نو دی ورمنډه کړه ودا خو زمونږ رور دی زمون غلام دی او هغه ته په عبرانی ژبه کې ویل چې ګوره کې تا غو کنو خیر بده نه نو هغه د یری غږ نشو کوله. انو وایسه کې چې ستا غلام دی وی وی د موږ ناروخ کې تختی بس واخلې پیسو باندې ولا ورک دغه باندې پیسې تی واغسته او دې تر روان شو. دا قول ضعیف دی. اصل دار چې واسره بزوا پټ کا هغه دلاره بزوا د تجارت په خیال دا کویل چې کم کسان راغلیو نو د یوسف علی السلام دا قصه پټ کړه. هغه ته چې ګورته بغاګ نه کې وړو کې وکنه وړو کې ته چې تسوي نو هغه منی وې ته بغاګ نه کې التګنی وو دی. نو هغه ته وی چې د منګال ته د کوی خواته د قاد نور کسانو دا غینم واغسته. دا ولی کدی ورته ویلې چې کوی کې مومن ته د کوی نم راويسته نو بیا به تقابلی والا ویل چې مون ټول مرګری یو موږ لبم پکې سره کوي
هلته مصر کې به خرڅ کو څه پیسې به تاسو والے څه به زمونږ شي. نو دی ویل چې دا پیسې موږ ته پاتې شي. نو د هغې نورو مرګرو نه د حال پټ کړ د تجارت په خیال چې هلته به خرڅ کو په مصر کې. نو هغې ته ویل دا موږ واغسته، یا یې ورته دا وویل چې دا راته چاره کړه چې موږ یې هلته خرڅ کړي. خدای ورته ونه ویل چې موږ مونتی دی. او الله پوه دی په هغې چې دی کوم عملونه کوي. وشروه بثمن بخس، دې کې مغه دواړه ضمایر یارونو د یوسف علیه السلام ته راجي دي. په کوټو پیسو په حرامو پیسو یې خرڅ کړه، ځکه یې ته خو پته وه چې غلام نه دی، وسیل پیسې حرامې دي. خدا معنی ضعیفه شو معنی ته ویله. نو دویمه دا ده چې دا قافلې والاو بیا په مصر کې په لږو غونو پیسو خرڅ کړه. بخس معنی قلیلتن. ولې هغې اسم ویله وایي موږ خو مړه خپل تجارت پسې روان یو، لاره کې راته مفته میلاو شوی دی، خرڅوي ځکه چې دی به کیدی شي تښتي، سبا به زموږ نه وتښتي، بیا به هېڅ هم راسره نه وي، نو راشه لږې خو به ترې نغدي کړو که نه. وشروه خرڅ یې ګدلره بثمن بخسین په پیسو لږو باندې، دراهم معدوده پیسې وې د شمار. وکانو فیه من الزاهدین، ودوی په هغې کې د بې رغبتي کوونکو نه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، یوسف علیه السلام چې مصر ته ورسو نو هلته به د غلامانو منډایه لګېده، هغې لی بوته. نو هلته د مصر هغه بادشاه راغلی دی، هغه هم ځان له یو غلام اخلي. چې یوسف علیه السلام یې ولیده نو دی خوښ شو، نو دی واغسته. نو دا الله په دې حکمت باندې د بادشاه کور ته رسو که نه، دې کې د الله راز و. وی هغې سړي چې واغسته د لره د مصر نه خپلې بیبي ته، اکرمی مسواه، عزتمن که د ده ځای، عسا ان ینفعنا، قریبه ده چې دا به پیدا راورسوي موږ ته، او نتخذه ولدا، یا وبېنسو په زویولی باندې. د دې بادشاه زامن نه و، وایي دی به زموږ زوی شي. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، دارنګې ځای ورکړو موږ یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې. ولنعلمه من تعویل الاحادیث، او دې دپاره چې وښیو موږ هغه ته د تعبیر د خوبونو نه. والله غالب علی امره، الله غالب دی په خپل حکم او فیصله باندې، لیکن اکثر د خلکو نه نه پوهېږي. ولما بلغ اشده، دریم مقام تر 9 آیات پورې. په دې کې اوس یوسف علیه السلام خو د بادشاه کور ته لاړ، د بادشاه ښځه یې ډېر قدر کوي، خیال یې ساتي. خو یوسف علیه السلام له الله ډېر حسن ورکړو. نو د بادشاه ښځه هغه پې مینه شوه او هغه ته د زنا مطالبې شروع کړې، دې ښځې ته د زنا مطالبې شروع کړې. نو اوس تر 9 آیت پورې هغه مکر او هغه چل د عزیز مصر د ښځې ذکر کوي. ولما بلغ اشده، هر کله چې ورسېد یوسف علیه السلام ځوانۍ خپلې ته، ځوان شو، بالغ شو، څوک یې 13 کاله، څوک یې 13 کاله، څوک یې 40 کاله. قرآن داسې ټکي ذکر کوي چې ټولو ته شامل دی. هر کله چې ورسېد ځوانۍ ته، آتیناه حکما و علما، ورکړی و موږ هغه ته حکما پویا، یا حکما پیغمبري، و علما او پویا د دینه، یا علم د تعبیر د خوبونو. وکذالک نجزی المحسنین، دارنګې بدله ورکوو موږ ښایسته عمل کوونکو ته. المحسنین المؤمنین، یا المحسنین قرطبی معنی کې الصابرین علی النوائب، هغې خلکو ته چې هغې په مصیبتونو باندې صبر کوي. نو الله وایي دغه شان ښایسته بدله موږ ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، وراودته التي، مطالبه وکړه د یوسف علیه السلام نه هغې زنانې، هو فی بیتها، چې یوسف علیه السلام د هغې په کور کې اوسېده، عن نفسه، په باره د نفس د یوسف علیه السلام کې. وغلقت الابواب، او بندې کړې وې دروازو لره. وقالت هیت لک، وی یوسف علیه السلام ته هیت لک، هلم لک، هلک هلم لک، راشه تا ته ویما، هیت لک راشه تا ته ویما. دا د سټکې استعمال که چې اراده ته بدله وه. قال معاذ الله، یوسف علیه السلام پناه غواړم الله پورې، زه دا کار نه کوم. انه ربي احسن مثوایا، یقینا د الله زما رب دی ښایسته کړی دی زما ځای. الله ماله ډېر ښایسته ځای راکړی، یا دا د مصر بادشاه زما مالک دی او ماله ښایسته ځای راکړی، زه د هغه کور کې زنا نه کوم. انه شاندا دی لا یفلح الظالمون، زنا چې کوي نو هغه ظالمي او ظالمان نشي کامیابېدی. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. ولقد همت به، په تحقیق سره
کلک قص کړو د زنانا د یوسف علی السلام سره د بدکاری وهم بها معنی ته ګوره قص بکړو یوسف علی السلام لولا ارا برهان ربه کچرت نه لیدل یوسف علی السلام دلایل خپل رب ناغه قص کنه دې کړي چې دلایل لیدلیو دیو جن قرطبی لیکلی کلام کې تقدیم تاخیر دی ولقد همت به ولولا ارا برهان ربه لهم بها داسې دی کچرت نه لیدل یوسف علی السلام دلایل د خپل رب نو خامخاغه بم قص کړو د دې سره د زنا خواغه زکه قصتو نه چې هغه ته دلایل معلومو ګینه د یوسف علی السلام خو ځوان دی داغم خواهشاتو کنه خواغه ته دلایل معلوم نو زنا اراده و نکړه یا دا اول هم لقد سر ذکر کوي پورا قصد اراده ده وهم بها او په خیال کې راغلی د یوسف علی السلام خود دلایل ته معلوم نو اراده و نکړه او یا وهم بضربها وبزجرها قصد کو یوسف علی السلام د اغه د شړلو د والو لولا ارا برهان ربه کچرت نو لیدل اغه دلایل خپل رب کذالک لنصرف عنه السوء الله وی دغه شان کو منګه بچم کدیر پار چواړو داغه نه بدی والفحشاء وبحیاي یوسف علی السلام د سره اراده و نکړه ځکه دلایل ورته معلوم وکنه دغه وجه چې د یوسف علی السلام په باره کې هغه شاهد وي د پاک دی او دارنګ د یوسف علی السلام باره کې عزیزی مصر وي چې د پاک دی زلیخا بیا رستوي 3251 کې چې د پاک وو عام خزم وي چې دا خو سم پرشتہ ده د پاک دی یوسف علی السلام صفائی ټولو بیان کړی دا واستبق الباب انه من عبادنا المخلصین یقینا دی د بندگانو زمنګ چون کړي شو نه غورنا واستبق الباب منډک د دواړو دروازې ته یوسف علی السلام چې نه پرې خود نو هغه ته وتختید واستبق الباب او قرطبی لیکلی دی چې دا مکالمه او سراول داس شروع کړه یوسف علی السلام ته وای چې یوسف علی السلام ما احسن صورت وجهک څومره خسته مخدل الله درکړي څومره خسته دا هغه تمهیدات دي کنه د غلطو اعمالو یوسف علی السلام اخرت طرف تاړي دین طرف تاړي او د خزه زنا طرف تاړي هغه تو فی الرحم صورنی ربی دا خو مال د مور په خېټه کې رب دا خسته شکل جوړ کړي نو ولې دا غنا پرمانی وکم نو بیا وته وی چې یا یوسف ما احسن شعرک څومره خسته اختری دي ناغه وته وی هو اول شی یبلا مني فی قبری دا اول شی چې قبر کې به زما د بدن نو غورځيږي نو دا واستدی باندې ولی ونازېګم نو بیا وته وی چې یا یوسف دا سترګې ډېرې خسته دي ما احسن عینک دا سترګې څومره خولي دي هغه په دې قیامت کې رب ته ګورم پر دو خزو ته نشم کته بیا وتاغه یوسف علی السلام داستر کې خود لګي راوچته کې کنه مات لګو ګوره ناغه وته اخاف العمی فی الاخره څنګه درته وګورم یریګم دړوندوالي نه اخرت کې چې سترګې میړندې نشي بیا وتاغه یوسف علی السلام زتا ته ځان نږدې کوم او ته پشا شازیدا ولی دومره یریږي ناغه وی اريد بذلک القرب من ربی رب ته ځان نږدې کوم کنه تا نه ځان ذکر لري کوم بیا وته چې یوسف علی السلام د څومره خسته بستر می غوړولې دا راځي چې دواړه د تسملو نو یوسف علی السلام ورته وی چې نا کدل تسبدیری خم باندې می ډډه ولګول د جنت درې خمونه محرومه کېږم نو بس هغه ور منډه کړه واستبق الباب نو منډه کړه دواړو دروازې ته یوسف علی السلام ته وتختید نو هغه مخ کې دا خزه ور پسې خو خزه تیز وا وقدت قمیصه من دبرن ویشلو کمیس د یوسف علی السلام د شانا لمن ته لا سر ورسید نور خو اخلاص شو خو چې زور کې لمن ته نو کمیس وشلید والف یا سیدها لدلباب ومن د دواړو مالک د دې خزه د سیدها خاوند د خزه لدلباب د دروازې سره دی وخت چې دی منډه وای د خو دروازې باندې کړې وي او د دن غاړي وی یوسف علی السلام یو ځان تر کولا ول او منډي وال چې اخیری دروازې ته ورسید بار نه عزیز مصر عمره ورسید نو په دې دروازه کې دا غرب غروب دا ما غواړیدل او دا درز دروز والتنه یو بلې وملید چې په ما ودن نو عزیز مصر چې څنګه ولیدل دا منظر نو اوس د خزې کارو ګوره قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا
اوی دې زنانی چې نه د بدله د هغې چا چې اراده یې کړې ده ستا بیبي سره د بدکارۍ الا ان یسجنا مګر دا چې جیل کې واچولی شي او عذابون علیم یا د عذاب درناک ورکړی شي دې ښځې ورته وویله چې دا پلار دې راوستل ته ما له کور کې دیره کړې ما ته وایي چې ما سره زنا وکړه راومیز غلی او په تېښته رانه راخلاص شو اوس څه شی جوړې کې ته څه شي قال نو یوسف علیہ السلام وی چې نه دا دروغ وی هی راودتنی عن نفسی دی مطالبه کړی و زمانه زما د نفس مبارکه ما تیرا منډه کړو دی را پس را منډي والی دا دروغ وی اوس دا فیصله بسو کې نه گواهان شتا خزوی چې دیرانه مطالبه کولا او یوسف علیہ السلام وی دیرانه مطالبه کولا فیصله ګرانه شو بادشاہ حق حیران شو چې زه وسو یم د چا طرف یو کما پریشان دی وشهد شاهد من اهلها الته یو خيار سړیو د بادشاہ د خواصو نو ډیرو خيار هغه ته پټه غونې دا خبره وکړه چې یاره داسې یو کیس شوی دی ته سوی چې دی کې به ګناهګار کم وي زنانه الګ سړی باندې وراړي سړی په زنانه وراړي چې کم یو به ګناهګار نو هغه ویل چې دا خو اسانه ده کمیس پکې وي د سړی شلیدلې دی بس وی کمیس که د مخ کې نه نو دا سړی دروغ وي دا ښځه رښتیا وي او که کمیس د شانو نو بیا چې دا ښځه دروغ وي او دا سړی رښتیا وي یوسف علیه السلام رښتیا وي چې کمیس یې وکته نو د شانو نو وای دا نه تښتېده تا رانیو ځکه د شانه وشلېده که نه چې د شانه کمیس څنګه شلېده چې کله تا ته منډې والې او هغه د پس را منډې والې نو څنګه د شانه د هغه کمیس شلېده وای دا ستا نقصان دی نو پوه شو وشهد شاهد من اهلها بعضې خلک وایي دا یو ماشوم و په زانګو کې نو دا د چا ماشوم د بادشاہ خو بچی نو دا د بل چا ماشوم د بادشاہ کاره پروتو دا فضول خبرې دي دا اصل خبره دا د کبیر کې امام رازی لیکلي دي درې اقوالی یو دا دی چې انه کان لها ابن عم دا غي د ترزوی د دې خزي او کان رجلا حکیما دا ډیر خيار سړی او اتفاقی دغه وخت کې راغلی او بادشاہ سره مشوره وکړه دا ګڼ علماء لیکلي دي قرطبی سلورم قول نقل کی الرابع انه كان رجلا حكيما ذو عقل دا خيار سړی او ښه عقل من وكان الوزير يستشيره في اموره وزیر به د خپل کارونو باره کې مشورې غستې غو فیصله وکړه دلته عثمانه د سیوکا گواہی معنی مکوا ځکه گواہی خالي چې سړی پسترګو ویني حکم حاکم خازن وای فیصله وکړه یو فیصله کون کې دا حل لري خزینه کی قمیص د یوسف علی السلام چې شلیدلې د مخکنا نو دا خزه دروغ وي او دا خزه رښتیا وي او د دروغ جنو نه دی او کی قمیص د یوسف علی السلام چې شلیدلې د شانه نو پس دا خزه دروغ وي او د رښتینو نه دی هر کله چې ولې د قمیص د یوسف علی السلام چې شلیدلې او من دبرن د شاده طرفنا قال نو هغه ویل انه عزیز مصر وی انه من کید کنا یقینا د مکر تاسو نه دی د چل تاسو نه دی ان کید کنا عظیم یقینا چل تاسو لوی دی الک کید شروع کړه خو کو تک تلاش کا کنه چې انه من کید کنا ان کید کنا عظیم او ګوره یوسف علی السلام ته اسمینتونه کې یوسف عارضا هاذا اے یوسف علی السلام مخواړه ود دینا دا او تعزیز مصر و یا دا شاهد وی چې چا تغک مکوا او د خدای ته واستغفری من لذنبک بخنو غواړه د الله نه یا د یوسف نه یا د خاون نه د جرم بارکه یقینا ته د خطا کارونه صرف دا یو ته ویلا او دا نه کې چې یوسف کو تکه ګرم کی مت قرطبی لیکلی چې مصر والو کې دون غیرت نه خزو ته دون سن شي ویلې وقال نسوه فی المدینه امراه العزیز تراود فتاها عن نفسه والسلورم مقام یره خبره خو وچاته نه کې کنه خو کله کله یو خبره بنه کې وغه برورو مشهور شي نو کلی کې رورو خاریه کې خزي خبرې شوي عزیز مصر خزي داسې کار کړی دی د خپل خادم او د غلام سره د زنا اراده کړی دی تاسو کمقله خزره وای نو ویل زنانو په خار کې امرات العزیز خزه د عزیز مصر مطالبه کوي د خپل غلام نه په بار د نفس داغه کې قد شغفها حبا قد شغفها حبا اصل کې د شق یوسف حجاب قلبها حتى وصل الى فؤادها پتا کی سره د نشوي د شلولي دی محبت د یوسف علی السلام هغه پردې د زړه د هغه ادا محبت په کې د نور غلې دی قد شغفها په تحقیق سره شلولی دی غیلره پردې د زړه حب محبت د یوسف علی السلام ټیک شو
تا فاعل شو د شغفها لپاره و انا لنراها فی ضلال مبین یقینا من خامخاوینو دی لرا په گمراهی په سادهګۍ ښکارا کې دلته ضلال نه مراد سادهګۍ خطای فلما سمعت بمکرهن هر کله چې واورید د هغه مکر رخصو د پراپګاندا واورید ارسلت الیهن هغه پسې سوال جواب ولېګا دا سلويخ زنانه وی واعتدت لهن متکئا او تیار ک داغه د پاره متکئا زید تکیا لګولو مجالس یتکئن علیها د تکیا د پاره ولې بالختونه کرسی سوپې کې خو دې وې دې کې نه ځکه شاهي کور دی کنه یا متکئن چې شي کنه چاړې او د خوراک سامانه ول تیار ک اکثر چې دغه د خلکو زیل راشي نو اول چې ورکین اطلاع شي کینن فروټ بدل راوړي او فروټ چې دی کنه هغه کټکړی نه راوړي فروټ به په یو لوخ کې چولی او دای سره چاړه راوړي نو ځان له چې کوم یو خوخي هغه کټ کا او چې څومره خوري نو هغه کټ کا غریب سره په دې نه هغه ټول ته چاړهونی شنو کټي کی نو هغه ته یو دکره یا خوري نه نو ټول په کور کې سي خراب شي خدا روغ ویسه چې څومره هغه خوري او به خوري نو دی وسره فروټ کې خودل او چاړې وسره راوړي هغه وسره کې خودي چې ځان له خپل سمي باندې یار یو زنانه کټ کړي نو د خزو دای چې دینو فروټ راواغستل او چاړه باندې کټ کړي او دلته یوسف علی السلام پټو د نه کې ورته ویل مالک چې تراو زبار نو چې دی خزو هغه ولید نو داغي په تماشې شوي هغه چاړو باندې فروټ کټ کړي دي او پزان پوي شوی نه وي هغه فروټونه چاړه لاندې لاسونو ته ګوتو ته رسیدلې و خپل ګوتې زخمی کړي معنا هغه ته حیران وي او دلته خطه خیال نه دی نو داغه حسن دمروخه واعتدت تیاری کلهن دید پارا متکا زید تکیا یا طعام واعتد کل واحدت منهن سکینا ورکل اریویت داغین چاڑا وقالت تخرج علیهن ویوی روز پدی زنانو باندې یوسف علیہ السلام دن بن کړو داغه سه اختیار وبس راوتنو فلما رأینه اکبرنه کله چې دی ولی داغه لرا اکبرنه نلوی وګڼه داغه شان وقطعن ایدیهن زخمی کړي خپل ګوته دانه چې کټې کړي مکمل وقلنا حاش لله وې دې زنانو پاکی د الله لرا ما هاذا بشرا نه دا بندا ان هاذا الا ملک کریم نه دا مگر فرشته عزتمندا دا خود سر انسان نه دا خو فرشته دا یوسف علی السلام الله د دومره فضیلت ورکړو اکرمه رحمت الله علیه ویل کده سپوږمۍ فضیلت چې پټول استورو دی دومره حسنو یا یوسف علی السلام حدیث کې راځي د سوال سمې سپوږمۍ په شان حسن الله غلا ور کړو ما وې د معراج په شپه لیدل یو روایت کې راځي د دې امت په نیمه حسن الله ور کړی دی ټول خلکو په نیمه الله قالت فذلكن الذي دخل چولید د ټول وته حیران شوي دا غلامان خو زمون کورونه کیوم دي صحاب وي ته رواني او د چا سره خبرې مړه نه مانی او دا دومره خسته انسان دی نو د دې خزه نورم زله مضبوط شو دا وی فذلکن الذی بس دا غد لمتننی فیه چې تاسو زملامت کول مداغه په بارکه ولقد راوته عن نفسه په تاخی سره ما مطالبه کړو داغه نه په بار د نفس داغه کې فاستعصما درانه ځان بچ کړي ری ګوره خپل ویله ما ته مطالبه کړو درانه ځان بچ کړ خو په دې نخلاصي ولا الا يفعل کدی ونک ما امره هغه چې زورته حکم کوما ګوره دا شرم نه دی دا چې کله پوښ شي کنه دا خبره خوري شي بیا از خلکو نه شرم وزي خلک خو دینه شرمېږي او یریږي وي خلک به خبر شي خلک به راپسې خبرې کوي او چې کله خلک خبر شي نو بیا خودونه پروا څوک نه وسم خلکو ته پته لګېدلې نو اول د عزیز مصر خزه د خاون نه انکار کوي مان دې مطالبه کړی د مان نه کړی او اوس د خزو په مخ کې ښکارا لګیا ده وای ما ته مطالبه کړی و در نظام بچ کړی دی خان خدا پیره خو بد شو خو بیا و نه که زمام خبره و نه منله مطالبه و نه منله جیل له ولېږم اوس خپ ښکارا باندې لګیا ده سترګې کلکې شوې کنه الله الله ولا لم يفعل ما امره کوي نه کدا چې زه تکم حکم کوم خامخ جیل کې بوا چولې شي بد ذلیلنا قال یوسف علیہ السلام رب السجن احب الی الله اے رب زما جیل ډیر محبوب دی ماته مما يدعونني الیه داغه چې ډیر بلی ماغه تا
الله جیل می خوښ دی خود دې زنانه می بچ کی. داسې خلک شته چې جیل په دې ځي چې ته زنا ولې نه کوي، او داسې ډیر دي چې جیل په دې ځي چې تا دا زنا ولې کړې ده، ولې دې پر دې زنانه بیزتی کوله. هغه وی الله جیل می خوښ دی خود دې زنانه می وساتي. يدعونني دا جمع ولې راوړه، اخو خزه خو یو د عزیز مصر، یا خدا و چې دا ټول د عزیز مصر د خزه مرګره شوی او یوسف علی السلام ته وی مړه مالک دې دا تاسو ډېر احسانات کړی دی او ته ډېر وړو کې لوی کړی، دا خبره ولومه نه کنه. نو یو نشو ټولی او تمرګره شوی او ته وی شابه د مالک خبره دی ومنه دار ته خوي. او یا داوا چې قرآن سراج المنیر لیکلی دی چې د عزیز مصر خزه چې د خزه په مخ کې هغه ته راوځه کنه او هغه ولید نو اره یو په ځان لزان لمه نشوا، اره یو خپل ځان له مطالبه کوي، یو منکر بشکل راشي بل منکر بکل راشي خان اره یو خپل مطالبه کوي. نو مما يدعونني دا د جمع څخه ذکر اورل دا غنه چې دیرا بلی ما الیه غیتا و الا تصرف عني کیدهن، او یا الله کته وانړې زمانه د دې مکر اسب الیهن نو زب میلانو کم دیتا او شمبز د جاهلانو نا فاستجاب له نو پس ربه قبول والو کدا غد پاره دا غرب فصرف عنه کیدهن پس وایړو دا غنه مکر د دې خزو. انه هو السميع العليم یقینا د الله اوریدونکو او په ده. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجننه حتى حين. ثم بدا لهم بیاخکار شو دیتا اوس د دې نه پنځم مقام آیت 43 درسلو ختم پورې پدې کې معامله د یوسف علی السلام د جیلیانو سره او یوسف علی السلام جیل تتلل. ثم بدا لهم بیاخکار شو دیتا من بعد ما پس داغینا رأول آیاتی چولی دے نخی چی اغا دلالت کهو پا براعت یوسف علیہ السلام او پا نصب ریدو دا زنانو لیسجننہو چی خام خاجیل کی بوا چی دلار حتی حین تر یونا معلوم وقتا یرا بس دا کسا با دیبانی ختم شی چی یوسف نمانی او دا خز خام خاتنگئی کنا نو جیل لبی اولیگو نو بس دا خز با پارام شی دسه نه کوي چې دا خزه ټوله جیل لولي. او یوسف علی السلام په دې ملک مصیبت دای چې ګناګار دی پکې ازادي او بی ګناه چې دینو پاغه باندې به تکلیف تیریږي، هغه ته به مشکلات ملاويږي، ګناګار ته څوک سویل شي. ودخل معه السجن فتيان دن شو یوسف علی السلام سره جیل ته دو ځوانان دو کسان هغه د یوسف علی السلام سره جیل ته لاړل، داغه سره په نورونو کې سونو کې لاړل. قال احدهما نو جیلیانو خوب ولید او یو تن دا غینازه چې دی وینما خپل ځان لره په خوب کې اعصر خمرا چې زنه چړو ما شراب لره انګورو نه شراب جوړو ما. وقال الاخر او يغبل اني ذ ما اراني وینم خپل ځان احمل فوق راسي خبزا چوچتو ما د خپل سر د پاسه ډوډۍ تاکل الطير منه خوراکي مرغان دا غنا نبئنا بتاويله تا خبر را کمن تا په تعبیر د خوب باندې ان نراک من المحسنين یقینا من وینو تعالی د خيستا اخلاق والاونا یا خو من المحسنين چې د خوبونو تعبیر ډیر خيستا وباسي یا خوش اخلاقه. یوسف علی السلام جیل کې مرګري ټول ځان سره ملګری کړو، ښه اخلاق ډیر ښه شی دی. یوسف علی السلام په جیل کې د جیلیانو بیمارانو چې دنو علاج وکاو او چې کم ډیر خپاو تسلی به ورکوله، بیمار بشو داغه تپوس ته بلاړ چا به خوب ولید تعبیر به ولایست. نو په ټول جیل کې مشهور چې دا سړی په جیل کې کنه نو جیلیان باندې پریشان کیږي، ډیر خسړی دی په خوالي کې ټوله دنیا ومنلو. نو دې دوه کسانو خوب ولید، یو وی چې ما خوب ولید چې زه د انګورو نه شراب نه چوړوم او شراب وباسم، او دا بل وی چې ما خوب ولید چې وړې می په سر کې خود دي او مرغان پاغي حمله کوي. د دې تعبیر راکا یوسف علی السلام وی تعبیر در کوم خو الک صبر وکوي، اول ته مسله کوي ځکه اول دی مسلې ته غوږ نه کې خود اوسې ضرورت شون اوس بناست. قال لا ياتيكما طعام وی یوسف علی السلام نبی راغله تاسو ته طعام خوراک ترزقانه چې در کولې شي تاسو ته خوراک د پاره الا نباتكما بتاويله مگر زب خبر کم تاسو دواړه په تعبیر د خوب باندې مخکې داغې چې راشي تاسو ته د خوراک ذالکما دا تعبیر د خوبونو تاسو د دواړو مما علمني ربي داغې ندي چې خود نه کړي د ما ته زما رب ما پر خود د دین داغې قوم چې ایمان لري په الله او د آخرت باندې کو پر کوي ما تابعداري کړي
کړی د دین د پلانانو زما چې ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام دی واتبعت ملت آبائي پلاران دی پس ملاری هغه پس بیاتلې شي ها يعقوب عليه يوسف عليه السلام زکوي چې واتبعت ملت آبائي ما کان لنا ان نشرک بالله من شيء ندی مناسب دا منګ لره چې شرک کو الله سره څه شي دا د فضل د الله ندی په منګو په خلکو لیکن اکثر د خلکو نه شکر نو باسي اے زما د جیل دواړو ملګرو ارباب متفرقون خیر اي خدایان جدا جدا غردي ام الله الواحد القهار کنا الله غرد چې یک یو زور ور دی دا متفرقون زکوي چې جدا جدا خدایان دي صد سرو جوړ دي صد سپینو جوړ دي صد وسپونه نه صد لرګونه صد غټو نه سواړ دي سلوي دي داسي یا صد یو مرز د پاره او صد بل مرز د پاره دا غوړه دي کې یو الله غوړه دي عبادت نه کوي تاسو ما سوا د الله نه مگر د نمونو چې کې خود دي تاسو هغه تاسو تاسو پلارانو ندی را لګل الله په ایبانه صد دلیل لرا ان الحكم الا لله دا خو تاسو له نمونه کې خود دا د دې ذمہ وار دی او دا د دی الله خو ندی ویلي نشته اختیار د فیصله مگر الله د پاره دی حکم کړی دی الله چې عبادت باندې کوي مگر دی یو الله به کوي دا دین مضبوط دی لیکن اکثر د خلکو نه علمون نه پويږي اے زما د جیل دواړو ملګرو هر چی یو تن تاسو نه دی فیسقي ربه خمر اسکی به مالک خپل باندې شراب دی به د جیل نوزي تعبیر خوب داده او تعبیر ور کوي دا چې کم کس خوب لیدل دی چې د انګورو نه شراب جوړو ما نه چوړو ما نو دی به د جیل نوزي او دی به مالک لبیا بادشاہ سره نوکر کیږي او شراب به جوړي وعمل اخر فیسلب هر چې دا بل دی نو دی به پانسی کړي شي نو خوراک به کې مرغان داغه د سره دی به پانسی شي نو بیا به مرغان د غوخي په پنجو کې اوچتای او تختای وي اصل کې دا دوه کسان په یو شک بنیاد باندې جیل لتلیو د دواره د بادشاہ سره نو کرامو یو چې دینو هغه خمارو شراب به جوړاول بل خبازو نانبایی ډوډۍ به پخوله نو دی خباز چې دی نو دی نانبایی چوته وي د چا په اشاره باندې د بادشاہ ته په ډوډۍ کې زهر واچول نو دی شراب والا په شکایت وکړه چې بادشاہ دی سړی ته زهر اچولي نانبایی ویل چې دغه په شرابو کې زهر اچولي معنی دی چولي بادشاہ ټیسټ وکړه دا دواړه کسانې جیل تکړل ځکه دواړو باندې شکایت وشو شراب چکړل سپیتا یا زناور ته ورکړل هغه په مړ نشو دا خو صحیح دي ډوډۍ چې یو زناور ل ورکړل نو هغه په مړ شو وې د ډوډۍ کې زهر وو نو بیا کیس داسې شو چې هغه کم د شراب ولا خو بي ګناه نو هغه څو وخت پس آزاد شو او کم چې نان بایو نو هغه خو د بادشاہ د مرګ اراده کړې و نو هغه پانسی کړ نو یوسف علی السلام تعبیر دغه ورکړه چې دا یو په پانسی کیږي او دا یو په آزادیږي قضی الامر الذی فیه تستفتیان فیصله وکړه شو د کار هغه چې تاسو یې کې فتوا غوښته وقال للذی ظن انه ناج منهما وی غسړی ته چې یقین ده چې د اخلاصیدون کې د دواړو نه یذکرنی عند ربک الکل جیل نه چلاړ شي نو د بادشاہ په خوا کې به زما ذکر یو کې خان داسې یو نوجوان بی ګناه په جیل کې دی فانساو شیطانو ذکر ربه پسیر کداغنه شیطان یادول د بادشاہ په خوا کې پس وخت تیر ک په جیل کې به سنین او سو کلونا وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع نجاب شپږم مقام اته پنځوستم پوری پدې کې داخی چې بادشاہ خوب ولید د بادشاہ خوب داسیو بادشاہ خوب ولید چې و غواګانی دي سربې او و ټپی غواګانی دي او هغه سربي غواګانی راولګي دي او دا ټپی غواګانی ټولی وخوړي او هغه ټپی بیړو سربي نشوي ماغه شان ټپی دي او وښنه وګيري او وښ دي دا وچ راولګي دا داشنه واړي وخوړل او هغه وښ ماغه شان وچ دي د دې خوب تعبیر راکې اچا د تعبیر نو یاد هغه چې کوم د یوسف علی السلام سره وکنا او هغه ول تعبیر ایسته او هغه بیا بادشاہ سره نوکر شو چې بادشاہ خوب ولید نو هغه ته قصه را یاد شو ما نه خبره را شوی وا او من سره جیل کې یو مرګره او هغه د خوبونو تعبیر مال ایسته او بل مرګری لیمسته ما ولېږي کاغه جیل کې چې تعبیر دلته زرا وړم اوس چې ضرورت شنو یوسف علی السلام ته یاد شو یوسف علی السلام چې جیل نه دی راوته دی نو هغه وته نو یاد هغه ډیره زمانہ جیل کې تیر کړه خو چې کله ضرورت شنو بیا ورته یاد شو
وای هغه مرګره می جیل کې اوس د مرګره یاد شو چې ستا ته ضرورت شو. خو یوسف علی السلام پروا نه کوله. د بادشاہ ول چټي ورکړو عزتانن چټي د شابه تعبیر براور سه. اوس دا واقعي ذکر کړي. وقال الملك و بادشاہ انی ارى زوینما 7 بقرات وغواغانی یاکل سمان سربی یاکلهن چخری غیلرا 7 نجاب وټپ غواغانی نورې و7 سنبلات وغیس خضر شنا و اخرى یابسات نور وچ. یا ایها الملو بدغټانو د قوم افتونی فی رؤیایا خبر را کې ما ته په بار د خوب زما کې ان کنتم للرؤیا تعبرون کې تاسو خوبون له تعبیر استون کې. قالوا اصغاث احلام ناغه ودا ګډ وډ خوبونه دي. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین نیو منګه په تعبیر د خوبونو باندې پوا. قرطبی دل تلیکلی دي وای عوامو کې دا خبره مشهوره ده وای چې خوب دی ولید او اول لچاته وی نو چې هغه د لسنګ تعبیر درک کنه نو ماغه تعبیر به یا وای کاغه د غلط تعبیر درک نو د خوب تعبیر به غلط شي. وای دا خبره غلطه ذکر ده چې د بادشاہ ته د خلکو ویل دا ګډ وډ خوبونه تاسو لیدلې دي هیڅ تعبیر ورنک داغه د خوب تعبیر خوران نشو. دا پزول خبرې دی وای وې د ازغاس او احلام ګډ وډ خوبونه دی او نه منګه په تعبیر د خوبونو باندې پوا. وقال الذين جاء منهما او هغه سړي چې خلاص شو د دواړو نه وذكر بعد امه یاد شو تپس د ډېری مودینا ډېر زمانه تیر شو یوسف تر یاد شو. زبا خبر در کم تاسو ته په تعبیر د خوبونو باندې پسولېږي مال رجیل تا لاړ یوسف معنی یا یوسف علماء لیکلي 12 کال بعد ورغه ډېر زر ورغه ښا 12 کال بعد ورغه و یا یوسف ایها الصدیق ای رښتینیا افتنا جواب را کمنګ تا په بار د غواګانو سربو کې چې خوري غیلره او غواګانې ټپه او وګښنا او نوروچ د دې پاره چې واپس شم خلکو ته د دې پاره چې غي پواشي. اوس ته یوسف علی السلام مساله نه کوي ځکه مخکې وته کړي و یا وخت لګ دی کنه وخت به هم ګوري. قال تزرعون 7 سنين دعوا هغه وتوي زمیدار به کوي تاسو وکاله متواتر فما حصلتم فزروه في سنبله کم لو چې تاسو کینو هغه په پاغ خپل وګو کې پرې دوي نه به خورو دغه کوي ځکه وګو کې دانی نه خرابي الا قليلا مما تاكلون مگر لک داینه چې تاسو خورئ وکاله مکمل بارانونه یو خپسونه بکیږي. ثم ياتي من بعد ذلك بیا براشي پس داغینا 7 وکاله شداد سخت یا کلنا چې خوري به دا خلق ما قدمتم لهن هغه چې مخکې تاسو جمع کړی دي د لپاره مگر لګ دا غنه چې تاسو یې کرای د تخم د پاره به بچ کی چې ټول تخم خلاص نشي او نور به د قحط په زمانہ کې دا خوري سمانه وکاله به مسلسل بارانونه یو پسونه بکیږي نو تاسو چې سونه خوړې شي هغه خوري نور خرڅوي مزان سره ذخیره کوي دی وکاله بعد وکاله بیا مسلسل قحط شروع شي نو دا تاسو چې مخکې کم جمع کړی دي هغه په د قحط په زمانہ کې خوري نو د قحط په تاسو اثر ناراضي او کینو بیا هم کار خرابي. ثم یاتی من بعد ذلك بیا براشی پس دا غین عامون یو کال پای کې بارانونه وکولې شي په خلکو پای کې بیا عصرون نه چوړې شراب لره د انګورونه. وقال الملك نو بادشاہ اگر امن ډکلو بادشاہ له تعبیر را ورسو بادشاہ ویره دا فډې رجیبه سړې لري. وقال الملك ویل بادشاہ تو نی به هیرا ولې ماته ده د علم کمال ته وګوره چې کله د علم کمال ور لولید وای مال راولې حسن جیل ته دننه ک خایس جیل ته دننه ک او علم د جیل نه بیا راو باسي وای راولې مال رده. فلما جاء هو کله چراغ غتر الرسول استاذ چې بادشاہ د غواړي راشه هغه ویلا سي راشه قال ارجع الى ربك واپس خپل مالک ته فاساله پس تاسو کدا غنه ما بال النسوه اللاتي چې سو حال زنانو هغه قطعن ايديهن چې هغه ګوت خپل کټ کړي وي. ان ربي بكيدهن عليم یقینا رب زما دای په مکر پوا دی. یعنی مطلب دا دی چې تاسو خو ما اوس د جیل نه راو باسي خبره ته سوچو کوي تاسو ما په دې بنیاد راو باسي چې د خوبونو په تعبیر پويږي نو زکه نو سبب ز ناشته من خلک وي مړه ته خواغه سړی چې په زنا باندې بدنام شوی جیل لته وي نو زما په ټولو مرسترګ ښکته اول زما د کیس صفای وشي چې ز ګناګارم سزا دی راکړی شي کنه یمنو بیا د زما صفای بیان شي چې دی بی ګناه دی کنه. نو بادشاہ خزر راغونډ کړي
قال ما خطبكن نوی بادشاہ چې سو حال تاسو از راوتن یوسف عن نفسه کله چې تاسو مطالبه کړی و د یوسف علی السلام نه په بار د نفس داغه کې دا خبره څنګه وا قلنا حاش لله هغه وی پاکی د الله لرما علمنا علیه من سوء نی پوی شی مونږ پاغه باندې د تکلیف د سود بدینا د زنانا قالت د ټولو خزو ویل چې هغه بی ګناو قالت امرأة العزیز او خزد بادشاہ عزیز مصر الان حس الحق وسخرش حق انا راوته عن نفسه وسخه وخت تیر دی ما د یوسف نه مطالبه کړي و داغه د نفس باره کې و انه لمن الصادقین یقینا د خامخا او د رښتینو نه صفائی بیان کړول چې دی بی ګناه دی ذالک دا قول چې د عزیز مصر د خزي شي کنه دا و ما مبرئ نفسي کینو دا بهتره توجیه وي یعنی یو قول دا دی چې دا قول د یوسف علی السلام دی چې دا باد سړی میرا واپس کا او صفائی می وکړه دیلا چې بادشاہ پوي شي نیلم اخونه بالغیب چې ما د بادشاہ په کور کې داغه په نشوالي کې دوکه او خیانت نه دی کړی خدا قول صحیح نه دی ضعیف دی ځکه مخکې خزر وینا شروع ده نو بهتره ده چې دا د زنانه قول شي ابن کثیر او شیخ الاسلام ابن تیمیه ډیره ترغیب دې طرف ته ترجیح ډیره ور کړی ده ذالک ادا عزیز مصر خزوای دا دې د پاره مې وکړل یعنی دا شهادت مې وکړل یا علامه چې پوه شي د یوسف علی السلام انی لمخنه بالغیب چې ما دوکان د کړه غسر په وخت نشوالی داغه کې دروغ مې پینې دی ورړولي وان الله یقینا الله لا یهدی کید الخائنین توفیق نور کې چل خیانتګرو تا یا نه مضبوطی چل خیانتګرو وما مبرئ نفسی دام د عزیز مصر د خزی قول ما ځان پاک پاک نکوم ان النفس لاماره بالسوء یقینا نفس خامخا حکم کون کې ده په ګناه الا ما رحم ربي مگر هغه چې رحم ور باندې کی زما رب د ګناه نه بچ کې لکه یوسف علی السلام چې بچ ک ان ربي غفور رحیم یقینا رب زما بخنه کون کې مهربان دی وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي بادشاہ وی صفائی خوش او سیرا ولی وی بادشاہ راولی دے ماتا چیزی خالص کما د خپل ځان لپاره خاص ځان سره مشیر جوړ کما فلما کلمه جیل نراغه هر کله چې خبر یو کړی هغه سره بادشاہ قال وی بادشاہ انک اليوم لدینا مکین امین انک اليوم لدینا یقینا تنرز من سره خامخا مکین مرتبه والا وی امین امانتدار وی طالب موږ چته مرتبه درکو او خپامن به قال جعلني على خزائن الارض او یوسف علی السلام وګرځو ما په خزانو د زمکه د دې خزانو اختیار مال راکا دا خو عہده او غخته عہده خو ناروا ده انی حفیظ علیم عہده ناروا ده خدای چا د پاره چې هغه په ځان اعتبار نه د ته الله د وحی په ذریعہ ویلو چې دا وغواړه او د نبی دی او نبی باندې د خلکو خدمت لازمی نو ځکه عہده غوښتا او سوال راځي چې انی حفیظ علیم د ځان مدح وکړه نو جواب دار قرطبی ابن کثیر ټول لیکلی دي چې دا مدح هغه ځای کې جایزي چې کم ځای کې تاسو نه پیژنئ نو ته خو نه پیژاند چې دا دومره خيار دی وای وګرځاو ما په خزانو د زمکه انی حفیظ علیم ابن کثیر لیکلی دي انی حفیظ علیم مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك اذا جهل امره للحاجه نزان صفت وک او دا جایز دي چې کله د یو سړی حال چاته نه معلوم د ضرورت په بنا جساس و ادالت علی انه جائز للانسان ان يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وكذلك مكننا ليوسف دارنګ زې ور کړو موږ یوسف علی السلام ته پزمکه کې يتبوأ منها حيث يشاء چې زه حاصلې د زمکه نه کم نه کې چې خو خیداغه نصیب برحمتنا من نشاء رسو موږ خپل رحمت چاله چې وغواړو نه برباد وجر د خیست عمل کوونکو والاجر الاخرته خامخ اجر د اخرت خیر غرد للذین کسانو لپاره منو چې ایمان راوړې او هغه چې ځانې بچو د ګنا نه تر دې ځې پورې د یوسف علی السلام د جیل نه راوتل هغه ثابت شو د بادشاہ سره وزیر خزانه مقرر شو او بیا د هغه نه رستو یوسف علی السلام بادشاہ شو دلته باز خلک یو قصه کوي و یوسف علی السلام چې کله بادشاہ کېده نو هغه عزیز مصر بیا مړ شو دا هغه خزه کونډه وا نو هغه چې یوسف علی السلام نه بار بار د زناګانو مطالبه کولې نو یوسف علی السلام سره بیا نکاح وکړه
انو وای نکاح وسوکړه وای دا د هغې نه ښه نه وه چې تا زنا کوله اوس حلاله بیبي شوې زما او وای دا زنانه بیا د یوسف علیه السلام د وجې نه الله ځوانه کړه او چې ځوانه شوه نو یوسف علیه السلام باندې واده شوه او دو بچی افرائیم او افراسیم دا دو بچی مولا الله ورکړي د یوسف علیه السلام نه دا خبره مشهوره ده په کتابونو کې او تا تمام مخ کې ویلي دي چې کتابونو کې هر څه شته خو د صحیح او د غلط تمیز پکار دی امام آلوسی پر روح المانی کې لیکلی دي وعند القصاص انها عادت شابتا بکرا اکراما له علیه السلام ویدلته د قصو والا خلق قصه کوي چې دا زنانه بیا ځوانه شو پیغله شو د یوسف علی السلام د اکرام د وجنه بعد ما كانت سیبا غیر شابه پس دا غینه چې کونډه شوی او بوډۍ مو نو بیا چې د ځوانه شو وهذا مما لا اصل له د دې خبرې هیڅ اصل نشته دی وای ځکه اصل نشته چې دا سچا بولی کلو دا تاریخ ټول ضعیف دی کذبا نسابون مدارک بار بار وای چې دا څنګه ثابت شو صحیح روایت خو نه دی راسي کنه سند داس نشته دی وسره چې دا بوډۍ واپس ځوانه شو وخبر تزوجها ايضا دا غي د نکاح دا خبر چې دین هم مما لا يعول عليها عند المحدثين دا قبیله نه دی چې د محدثینو په نسبت داسې خبرونو باندې اعتماد نشي کېدلی نو لہذا دا خبر اسیدا او داسې زناکار او بدکار خزه یوسف علی السلام ولی بیا واده کو یار چې هغه دومره بدنام کو جیل ته ولېګا یوسف علی السلام بیا مته ویل چې راځو ما سره واده وکا دا فزول خبرې دي او د دې اصل نشتا اصل دغه چې کوم قران بیان کړی دی خزه صفایي وکړه هغه بیا بډای شي و هغه بیا غاخه په خله کې نو او یوسف علی السلام خنو جوانو بادشاہ شو بیا د دین رستو بیا نور مقامات راځي چې بیا د یوسف علی السلام رونه هغه علاقه باندې قحط راغی د دنیا د ګډ ګډ نه خلق را روانو یوسف علی السلام رونه بیا پای کې راغلي دي او په اخر ځل باندې یوسف علی السلام سره بیا تعارف شوی و اخر